السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې زه محمد یونس امنیار حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست، هر چیرې چې یاست الله د ښه ژوند درکړي. نن راغلی یم بیا د غره و سر ته سره له حبیب ملګري چې ما ډېر خوښ دی او ډېر ښه شاعري کوي. نو راځو له ده سره مرکه کوو، له ده څه به شعر واورو، له ده به غزل واورو، له ده څه به د ده د ژوند حالات معلوم کړو چې ده له څو ټیمه شاعري شروع کړې ده او څو غزلې لري او څو نور کلامونه لري. نو راځو له ده سره مرکه کوو، ستاسو نظر غواړم، نو هیله لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب صاحب څه په خیر یې؟ شکر طبیعت ښه دی، زندگی په خیر ده؟ الحمدلله. ښه، ته ماته دا ووایه چې تا له څو ټیمه څه شاعري شروع کړې ده؟ مننه کوم امنیار صاحب چې ما د وخت راکړ. مننه. او شاعري چې ما شروع کړې ده 2017 څخه ما خپل شعر او شاعري شروع کړې ده. ماشاءالله. نو په دې له 2017 څخه به ستا څو ټوټل غزلې وي او څو به د دا نور کلامونه لیکلي؟ ما اصل کې 2017 کې ما شعر او شاعري شروع کړې ده. غزلې چې دي هغه ما له 2020 څخه شروع کړې. ماشاءالله. په دې کې موږ پښتنې سیمې کاکړۍ غاړې دي، ټپې تقریبا چې وي 300 تقریبا ټپې دي. په دغه کې یو 450 غاړې دي. ماشاءالله. او شعر شاعر د غزل چې ده ما 2020 شروع کړي، تقریبا یو 80 غزلې به وي تقریبا. ماشاءالله. نو واورېدونکو ته به نن څه واوروي؟ غزل اوروي، ټپه اوروي، غاړې اوروي یا شعرونه اوروي چې کوم شی چې تا نن موږ دپاره غوره کړی دی د اورېدونکو دپاره، نو هغه نن موږ ته واوروه چې موږ هم خوند ځینې واخلو او اورېدونکي هم خوند ځینې واخلي او دا د مني مازدیګری په مازدیګري کې خوند پیدا شي. مننه کوم ستا د اورېدنې چې موږ اوري. او ما سره تقریبا نن زه به تا اورم تقریبا یو څه شعر دی، یو غزل ده. ارشاد. چې راځو د غزل پر لور باندې چې غزل واورو. غزل ده عنوان یې دی بې قدره ژوند. واه، بې قدره ژوند. بې قدره ژوند. او ډالۍ دی سپیشل د کولې کان کوم ملګري چې دي خوارېکش. وي شونډې دې راکړه یم ستړی له روزګاره راغلم. واه واه، شونډې دې راکړه یم ستړی له روزګاره رالم. شونډې دې راکړه یم ستړی له روزګاره رالم، ډېر ناکراره رالم ستا و درګاه ته. واه واه واه، ډېر ښه. خولې مې ولاړې له بشره په دیدن پسې ستا. خولې مې ولاړې له بشره په دیدن پسې ستا. خولې مې ولاړې له بشره په دیدن پسې ستا. ته را ثبوت که چې په شپه ولاړم در چاته، ډېر ناکراره رالم ستا و درګاه. واه واه واه. درد مې په زړه کې دی ویلی چاته نسم خلکه. درد مې په زړه کې دی ویلی چاته نسم خلکه. درد مې په زړه کې دی ویلی چاته نسم خلکه، د غریبۍ له وجې هر چا کمه شاته. واه، ډېر ناکراره رالم ستا و درګاه ته. ډېر ښه ډېر ښه. محبوبه مه کوه نخرې زه بې اسرې یم اوس. محبوبه مه کوه نخرې زه بې اسرې یم اوس. محبوبه مه کوه نخرې زه بې اسرې یم اوس. یو وار ښکاره که ګل رخسار بیا به سم شاته. واه واه، ډېر ناکراره رالم ستا و درګاه. ډېر ښه. بس له دې کلي له دې ښاره ځم بیا نه راځم. بس له دې کلي ځم. بس له دې کلي له دې ښاره ځم بیا نه راځم. حبیبه خدای ته په سجده سم نه یم بې واکه. واه، ډېر ناکراره رالم ستا و درګاه. ډېر خوندور، ډېر ښایسته. او شعر دی چې سبب د مینې څه و زړه ته مې راتللې ولي. سبب د مینې څه و زړه ته مې راتللې ولي. درته حیران یمه پر ما دومره ګرانېدلې سه. واه واه، ډېر خوندور ډېر خوندور. ګرانو کتونکو، دا و حبیب صاحب چې تاسو ته خپل کلامونه وړاندې کړل. هیله لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. دا خواست کوم تاسو ټولو ته چې زما چینل سبسکرایب، لایک او فالو کړئ او پر دې غزلو باندې ما ته کمنټ راکړئ.
نور مو ښه ژوند غواړم. هر چیرې چې یاسته خوشحاله اوسئ. په مخه ښه.